والو سهیل باچا دا وخت ستاسو په درانه خدمت کې د سعودي عرب مکې نه د عرفات د غونډۍ نه حاضر یم. زموږ سره ملګري موجود دي، د سوات سره تعلق دی، د مردان سره تعلق دی. هغوی سره خبره کوو. زموږ سره عرب خان ملګری موجود دی، د هغه نه پوښتنه کوو. راځئ چې واورو. السلام علیکم عرب خان. وعلیکم السلام. څنګه یې وخت؟ عرب خان دا راته ووایه چې په ګاډي کې تا پنګ باندې میچ هم وګټو، بیا د خوشخبري مو واوروله، نو څه و د میچ صورتحال څه و؟ یاره جي د میچ صورتحال نه خو صحیح خبر نه شو، ځکه چې د روژه ماتي ټیم و او چې د روژه ماتي څنګه وکړو راکوشو، نو خبر راته راورسېدو چې پاکستان فاینل و د آی سی سی چمپیون ټرافۍ هغه یې وګټو د انډیا نه. د دې نه مخکې موږ له ډېر په غلطه طریقه باندې شکست راکړی او د هغې بدل هم ترې نن واخیستو او په داسې میچ کې هم ترې واخیستو چې لکه بالکل د یادګارۍ نه. پاکستان زما په خیال باندې دا لومبی میچ دی د آی سی سی چمپیون ټرافۍ چې وی ګټلو او په دې باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم. زما په خپله باندې د کرکټ سره ډېر زیات شوق دی او جی بالکل شوق هم دی ورسره. په مسافرۍ کې څه داسې ستونزې، څه مشکلات د کلي نه څه پیغامونه راشي یا دلته کې چې کله اختر را روان دی نو پړی څه غم درد شته که نه خوشحالیانې دي؟ یاره بالکل ولې نه، خپل علاقې مور او پلار وروڼه خویندې خفګان دلته کې مې، خو بس خوشحاله په دې باندې چې یو موږ په تکلیف باندې او نور ټول کور والم په لږ په سهولت او په سکون دي، نو د دې خوشحالي راته بیا ډېره میلاویږي. عرب خان ملګری دا راته ووایه چې کور به واړی د وړو مور به نو زیات درته څوک یادېږي؟ یاره زیات خو راته ټول را یادېږي، ځکه چې زړه دی او مینه د ټولو سره یو شانته کې ده او مور او پلار یې واړی را غټ کړي او د هر یو په ژوند کې د هر یو انسان خپل مقام دی. د مور او پلار خپل مقام دی، د وړو خپل مقامي هغه شان واړه ماشومان زما خپل ذاتي طور باندې ماشومان ډېر زیات خوښېږي او خفه کېږم هم پرې ډېر زیات. صحیح. عرب خان دا راته ووایه چې دلته کې په مسافرۍ کې د سعودي عرب حکومت چې دی هغه تاسو له مکمل سہولیات درکړي، سیګانې درته لګولې دي، ترانسپورټ تاسو ته ښه مهیا دی، ښکلی خوراک چې هغه ایکسپایر نه وي. زموږ په وطن کې د بده مرغه ایکسپایر خوراکونه په دې حواله څه وایې؟ یاره بس جي دا خو د حکومت او د نظام او د قانون خبره ده. که چېرې زموږ حکومت دا وغواړي چې یاره نظام او قانون دې مکمل لاګو شي او په صحیح طریقه باندې، نو هغوی ته څه مشکله نه ده. او لکه چې څنګه دلته کې قانون دی د دې حکومت د هغه د سعودي عرب د مقیم دپاره، د خارجي دپاره او د سعودي خاص کر شهري دپاره بالکل یو شان دی. عرب خان ملګری دا یو اخري تپوس ته نه کومه چې پی زمونږ په روټین کې په چي کې او د ماشومانو په استعمال کې دا وخت مونږ ډېر زیات استعمال دی. پښتانه چې چاینس کې په نیم سري دړي دغه پیو کې کیمیکل ملاویږي او دغه کیمیکل چې دی هغې کې یوریا او نور داسې کیمیکل چې زموږ د صحت لپاره ناکاره دي. مونږ ته کې زمونږ مشرانو ته کینسر مرضونه ولګېدل، د خپو دردونه دي. په دې حواله دلته په سعودي عرب کې چې پیس کې د هغې وجودا کوي د معدې کم جلن چې دی پورې ختموي هغه ځای هغه پیو نظام دا دی. نو څه وایې دلته په مسافرۍ کې هلته کې په وطن کې ایکسپایر اشیاء، نو ستاسو میسج څه دی چاته د دې پیغام ورکوئ چې په دې باندې ایکشن واخیستی شي؟ بالکل جی پیغام خو لکه زموږ دغه سرکار ته دی، ځکه چې دا ټول کنټرول د هغوی د طرفه دی او عوامو ته هم دا خواست دی چې د خپل ځناورو چې کوم پی تازه هغه د استعمالوي، باقي توره چای چې کومه ده دا د صحیح استعمالوي. دلته کې دا صحیح دي دا توره چای او پی. نو په دې په باره کې لکه دا د سرکار دغه دی چې سرکار غواړي کېږي، چې نه غواړي نه کېږي، خو چې مولوي سره په رشوت کې او په دغه کې نو د دې عرب خان دا راته ووایه چې کوم ځای مونږ ولاړ یو دا د عرفات میدان دی، غونډۍ ده، دلته کې د انصاف تله لګي، نو دغه رشوت خورو دغه ملاوټ والا ته دغه 2 نمبر خلکو ته څه پیغام ورکړي؟ جی هغوی ته پیغام دا دی چې بس یو ورځ داسې ده چې تاسو به راځئ او دلته کې به حساب کتاب ورکوئ، نو د دې ځای دپاره تیاری وکئ او په خپلو عوامو باندې لږ رحم وکئ، ځکه چې دا تاسو سره کومه اوس فلحال د انصاف تله چې کومه ده د الله تعالی ستاسو په لاس کې کېښودې ده، د دې به د نه بیل تپوس کېږي ستاسو نه. نو ستاسو به مهرباني چې په دې خپل پاکستاني عوامو باندې رحم وکئ لږ. درنګ جهان مننه. دا جي عرب خان ملګری و او زموږ سره اکرام علي چې دی هغه موجود دی. اکرام علي چې دی هغه نن زمونږ د میډیا ټیم دپاره د افطار پارټۍ یو پورتلوک چې دی انتظام کړی. اکرام علي چونکې د بریکوټ سره تعلق ساتي. اکرام علي ستا درنګ جهان مننه. خو دا راته ووایه چې په وطن کې کله بریکوټ ته راشئ یا د بریکوټ نه ټلیفونونه نن رالل چې بجلي نشته، ګرمي ده، روژه ده، نو بیا پړه څه تېرېږي؟ زموږ په وطن کې مشکلات دي، دلته یې سیګان لګېدلي او بجلي چې ده په ونو کې او په ستنو کې هر ټایم رڼاګانې دي، نو په زړه یې اوسئ بیا د بجلۍ په حواله باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. لمخ خو ستاسو شکریا ده کوم تاسو ته لیک راغلی او زم دې ته دونه خدای پاک د باندې رحم وکړو. د پاکستان خو بزو تاسو ته مرو لکه د ما ټول مردل کې تیر شولو او د پاکستان د خفګان نشم دته ویلې چې بجلی جو هیڅ نشته، چې بجلی جو
هر څه ډیر هر څه ډیر دي او چې بجلی دی هر څه دی او چې بجلی نه څه نشته. اکرام علي اختر را روان دی په کور کې مور بیا د وړو مور بیا واړه بیا خپلوان بیا خویندې نو یادونه به ډېر راځي په اختر کې بیا څه دلته ګیدرینګ د خپل حجره کې کوئ چې دغه کم ټینشن چې دی کم د خپلو نه لرېوالی دی په مسافرۍ کې دا بیا په کومه طریقه لرې کوئ؟ یاره د دې خبره ته څو داسې څه نه شم ویلی چې زموږ خو ټول اختر چې دی مرګیا په خوب کې تېرې شي ټول عمر مزدوري وکړو چې د اختر ورځ راشي زموږ ټول بیا خوب وي او کور ته دقه د اختر دپاره ټلیفون وکړو د اختر د لمونځ دپاره بیا هغه چې د خور سره خبرې کوو چې هم ژاړي که د مور سره خبرې کوو هم ژاړي او که د خپل سره خبرې کوو نو هم ژاړي ور چې د هغو په منځ کې مونږ نه ټول دنیا ورسره خو مونږ ورسره صرف نه یو او داسې کمې مونږ ته هم محسوسه کېږي او چې کله هغو سره بس مونږ ختم کړو نو ملګري زموږ هغه اختر چې هغه بیا په اختر هم نه پوهېږي بیا. اکرامه دا راته ووایه چې خپل حجره کې ځان له یو سیټ اپراخ کړی دی کریم بورډ پروت دی بیا دې طوطیان ساتلي دي چرګان دي ساتلي دي کوترې دي نو د دې نه څه خپل مسافري پرې ختموئ که نه شوق یو دی؟ یاره جی ما خو چېرته په زندګۍ د خدای چېرته دا شیزونه مېزونه نه دي ساتلي خو دا د ما سره یو کس ولو مبشر نوم ولو پنجابی دی او دا هغه به ما ته زما سره بیا کار کوو ښه د عمر سړی و لکه خو زما خوښ زه هم ډېر خوښ وم د ما هم خوښ ولو نو هغه به وي استاد په دې کې دا ګوډ کې زه لکه د کوتر دپاره ځای جوړ لکه ستا که اجازه دي چې یاره زه به جوړ کړم یاره ما څنګه چې پوزان شرکت الپوزان زه په شرکت الپوزان کار کوم او په ما باندې الله تعالی غټ رحم دی او د دې پوزان شرکت را باندې غټ رحم دی شرکت الپوزان نو ما یاره که شرکت الپوزان زما هو ده خو ستا هو ده چې ستا دنیا زګونې ته پکې جوړولی شي جو کو پکې نو هغه بیا کوترې وساتلې د کوتر نه بعد بیا مې سړي کې ونه نه لکه هغه را لوی شوله نو زما په دې ذهن کې را یاره مې که په دې باندې پاس پنجر جوړ کړي او سړی پکې واړه واړه دوتیان وساتي نو څونه خوند به کوي نو چې هغه ما پکې جوړه کړو نو ملګري اوس هغه 2 میټر او 3 میټر کوله پنجره ده او د دنیا کم څه د کسان چې زموږ سره په کیمپ کې دي او هغه ټول راځي او هغې ته ودرېږي څوک ورسره خواته کښېني چیس کښي څوک ورسره مرکه انجوایمنټ ټایم یې جوړ کړی بس. ډېره مننه جي اکرام چې دی د خپل ژوند نه په سعودي عرب کې هم خوندونه اخلي او د کوترو کورني چرګانو چې دی د ځان له یو غټه پنجره لګولې ده بیا ایسیګان لګېدلي په هر ګوټ کې او د کریم بورډ کم د خالي ټیبل چې دی هغې ته هم ثابته ورځ ایسي سټارټ یو زموږ په وطن کې چونکې بجلي نشته موږ د دغې ایسیګانو نه د دغې سهولتونو نه محرومه یو. الله تعالی دې وکړي چې د اکرام د ژوند چې دی هغه په راحته شي. دلته سعودي عرب حکومت په دوی ډېر غټ احسانونه دي ښکلې ښکلې ګاډي وله ورکړي ښکلی خوراک وله ورکوي او د دوی د صحت هر ټایم چې دی د سعودي عرب حکومت دا خپل فرض جوړ کړي د دوی خیال ساتي دوی چې دی سعودي عرب حکومت خپل مور و پلار ګڼي. دا وخت چې زموږ سره دا چې تاسو ګورئ د اکرام کمه کفني چې ده په کم کې چې دی دا دونه د موږ له دلته پروټوکول عزت راکړو سهولیات راکړل دا د هغې ګاډي دي دوی ته مکمل سهولیات نه چې دی دوی لیست دي. زموږ سره عمران ملګری چې دی هغه موجود دی د ابویې سره تعلق دی د سره موږ په میوزیم کې هم خبرې کړي دی موږ سپیشل چې دی د اکرام نن چې کوم دعوت ورو جماعت یې له افطار پارټۍ له راغوښتی. عمرانه دا راته ووایه چې د وطن خبره به کوو د ګرانۍ د ملاوټ خبره به کوو ولې چې تاسو ته په اکثر په نیوز کې راځي چې د هندوانو لا سرنچونه والی کېږي د سرو رنګونو او دغه شانتې په پویو کې یوریا استعمالیږي دغه شان چیني زنګ د ملاوټ نه ډک دی نو هلته کې بابا ابۍ او ستاسو فیملی چې دا هغه موجود ده تاسو پاک خوراک خورئ هغوی د ملاوټ نه ډک خوري نو په دې حواله د پاکستان حکمرانانو ته څه وایي؟ السلام علیکم. اول خو ستاسو ډېر مشکور یو چې تاسو راغلئ او دلته زموږ نه د دې پوښتنه وکړئ تاسو د حالات پخپله وکتل. بیا موږ د اکرام صاحب هم ډېر مشکور یو چې هغه موږ له دعوت راکړو دلته یې راوغوښتلو دا د عرفات غونډۍ دا موږ دلته دعوت راکړو دلته کېناستو باقي به راشو د خوراک په باره باندې نو د خپل وطن او د دې وطن څنګه چې تاسو مو کتل چې دلته خوراک څنګه دی ولته خوراک دا هغه د حکومت خبره ده چې حکومت پې څه ایکشن نالي ټول د حکومت کار دی دلته ټول د حکومت دغه دی چې څه شي باندې دغه شي نو عام یو سړی هم تللی شي په هغې باندې کیس کولی شي په هغې باندې وینا کولی شي تاسو ته به څه شي باندې ایکسپایر ډیټ که فرض کړه لنډېږي هم ایکسپایر ډیټ یې کم وي نو هغه به تاسو په دکان کې یا په مارکیټ کې یا په بل ځای کې یا په بل ځای کې تاسو ته نه ښکاري او که تاسو ته ښکاره شي نو د هغې وجې نه تاسو هم تللی شئ په هغې باندې کیس کولی شئ که تاسو ایکسپایر شوي ولیدو نو هغه به تاسو هم داسې نه سرکاري کس به نه به د یو عام مونږ خارجه کسان یو مونږ چې ورشو مونږ ورته وایو یاره د دې ډیټ کمزوری دی نو هغه کارټون مکمل چوت کې ولري کې چې یاره دا دی بل چا دا خبره دغه نه کړي خو دا ټوله د حکومت خبره ده چې دلته مونږ ته خوراک هم ښه میلاویږي مونږ ته سهولیات هم زیات دي د بجلۍ څه مسله نشته تاسو دلته وکتل چې دلته مونږ صرف چند کسان ولاړ یو او چک چاپېره بجلي موجود ده لکه د بجلۍ د تلو خوړو څه سوال نه پیدا کېږي چې بجلي کمه شي یا لاړه شي.
ها دا راته ووایه عمران خان چې لکه زمونږ د وطن یوازې دا نه کم تاسو چې هلته کې د سیفټي چې د سیسټم برابر نه دی یا د خیبر پښتونخوا د حکومت د طرفه چې کم دعوی کېږي هغه هم کمپلیټ دا وخت اویلیبل نه دي په هغه امپلیمنټ نه دي نو څه ګڼئ د تعلیمي نظام ته تاسو په کم نظر ګورئ دا وخت د خیبر پښتونخوا تعلیمي نظام خو هلته بالکل داسې دی چې نشته هر سړي پیسو ته دغه راښکړی سکولونه ډېر دي خو صرف پیسو ته چل دی د حکومت د طرفه څه داسې دغه نشته مونږ به وایو چې زه د پی ټي آی حکومت به راشي یا د بل حکومت به راشي یا د بل حکومت نو پی ټي آی هم ډېرې دعوې کولې هغوی مونږ څه ونه لیدل زه په خپله د کلي نه اوس راغلی یم لږې ورځې وشوې زه په خپله ګرځېدلی یم چې په خیبر پښتونخوا کې د پی ټي آی حکومت دی خو مونږ د هغوی نه څه مطمئن نه شو او نه مونږ څه داسې څه د هغوی ولیدل چې تبدیلي ولیدل چې هغوی د تبدیلۍ خبره کوي مونږ څه تبدیلي ونه لیده د هغوی ها تحریک انصاف حکومت خیر دا بدلون راوستی دی چې لږ ډېر د پولیسو نظام یې ټیک کړی دی هغې ته به ښه ووایو کوم چې ښه د هغوی امپلیمنټیشن دی هغې ته به مونږ په ښه نظر ګورو خو دا وخت یې خیبر پښتونخوا حکومت چې دی ناکامه په دې دی چې هلته کې د ملاوټ نه ډک هر څه دي عمران خان دا راته اخرني پوښتنه کوو د سعودي عرب حکومت په تاسو ډېر غټ احسانات دي یو روزګار درکړی ستاسو فیملی د هغې نه سپورټ کېږي بیا ښکلې ښکلې ګاډي بیا مونږ ستاسو په رهایشګاه کې ولیدل ایسیګان چې هغه د سره بندېږي نه هر ټایم یخې کمرې ښکلې خوراکونه د سعودي عرب حکومت په حواله به څه وایي د سعودي عرب حکومت خدا دی چې تاسو په خپله وکتل چې هر څه ډېر تېر دي څه دغه نشته څه تکلیف نشته د سعودي عرب داسې حکومت دی چې هغه د ټولو سره یو شان چلیږي ټیک د څه نه څه دغه دپاره خارجیو دپاره به څه نه څه مشکلات کوي خو هغه هم د دې دپاره کوي چې حالات نه خرابېږي د دغې وجې نه هغوی دا مشکلات او یا د تپوس یا د پوښتنه کوي چې یاره حالات هغوی ته نه خرابېږي لکه څنګه چې زموږ په وطن کې دي تپوس نشته خو چې څوک څه کوي جو بس خاري ناپوسان دی څه تپوس نشته درنګ جهان مننه جی زمونږ کم ملګرو چې کمنټس را لېږلي دي عارف خان ته د مردان نه سلامونه د هغوی هم درنګ جهان مننه عمران ته سلامونه او اکرام ته سلامونه او د هغوی مننه کړې ده زه زمونږ سره دا وخت چې دی مونږ د عرفات په هغه ځای کې موجود یو چې دلته به د میزان تله لګي او څنګه چې اکرام علي ووی یا زمونږ عرب خان مرګري ووی چې یاره دغه کم رشوت خواره دي ملاوټي خلک دي د هغوی که حساب هلته ونه شي نو په دې ځای باندې به کېږي دا هغه ځای دی چې دلته به د هر ظالم د هر خراب سړي چې دی د هغه تله سپکوي او کم چې اعمالو والا خلک دی د هغوی تله به درنوي زمونږ سره یوسف خان ملګری موجود دی یوسف خانه په وطن خبره کوو په وطن کې بجلی نشته په وطن کې ګراني ده او ملاوټ دی او روزانه اکثر تو زما سره لګیایي چې یاره دا چاپې ووالی شوې دلته کې چې دی د کم پیپسیان چې جوړېږي هغه 2 نمبر جوړېږي کم هلته کې مشروبات رو افزا چې جوړېږي 2 نمبري نو څه وایه کېږي بس چاته وجاړو په دې حواله باندې سهیل باچا اول خو ستا ډېر شکریه دا کوم چې تا زمانه د سعودي په اشر په میدان کې دا تپوس وکړو لکه زمونږ د چپړاسي نه واخله او تر دا آخري لمحاتو پورې هر یو تن رشوت خور دی رشوت خوري که پولیس دی هغه ته رشوت میلاویږي که استاد دی هغه ته رشوت میلاویږي حق چې دی څوک په دنیا کې د سره نه وایي نن وختو دا اوس وګوره په دې دغه کې بجلي نشته دی ګرمي ده د دې حالاتو نن تو په سعودي کې ښکلي یي سیور څنګ ته برابر دي زمونږ عجزانان واړه بچي ماشومانان چې دي هغه نن د کمې ګرمۍ سره او د کمې سختۍ سره مخامخ دي نو لکه زما دی او کمرانان ته دا خواست دی چې د دې بجلی د دې ماشومانانو د دو مستقبل دا برابر کړي څښا لختي څښا ګندونه او لکه دا اکسپایر شیزونه هندوانو له ستنې ویلې کېږي شکرین استعمالیږي په واوره کې ملاوټ کېږي په هر څه کې ملاوټ ټیم لکه دې مخنیوي ستاسو زه ډېر شکریه ادا کوم چې تاسو وخت په وخت د انسان خواله لاړ شئ او د هغې مجرمانو ګریوانونو ته لاس ور واچوئ یوسف خان دا راته ووایه چې د وطن دا شخړه دا سنگین صورتحال چې دا یو جرمانه فعل دی کم چې په د خوراک په اشیا کې ملاوټ کوي نو څه به کوو لکه د فریاد ځای تاسو ته څه ښکاري خیبر پښتونخوا حکومت وفاقي حکومت که د عرفات دا میدان چاته به دغه کوو نو سهیل باچا په الن وخت کې خو چې زه وګورم دا چغې خو چې زه پیدا شوی او دا چغې چوغارې دي څوک وایي نن دا حکومت ښه دی څوک وایي دغه حکومت ښه دی څوک دا وایي دا حکومت ښه دی یو سړی په موږ باندې صفا رانغی دا زموږ عملونه خراب دي الله دې زموږ عملونه ښه کړي په کلام د خاطر د دې الله په دې پاکه خاوره کې موږ به د خپلو پاکستانو بیا خاص کر د پښتنو لپاره دا سوال کوو چې الله دې یو اتفاق کړي یو دې موټی کړي او چې یو رشوت څوک خوري یا څوک د پردي بچي یا د عوام حق خوري الله تعالی دې وخت په دې پاکه خاوره باندې ته زه دا خیر وکړم چې الله دې په خپله توره باندې وویلی کړي چې انسان د بل حق خوري او بل لکه
ها ډیره مننه جی د مختیار خانم سلامونه کوي ټول ملګرو چې د زموږ سره په دې پروګرام کې چې د په زرګاو خلک په پوره دنیا کې چې کوم پښتانه موجود دي نور خلک چې د پښتو سپیکینګ نه علاوه چې کوم خلک هغوی سلامونه چې دی راولېږل پیغامونه راولېږل د هغوی درنګ جهان مننه او موږ به جي کوشش کوو چې تاسو ته چې دی مونږ د سعودي عرب چې دی صورتحال نه مونږ تاسو خبر کو خو دا وخت د سعودي عرب حکومت د خپل زړه د کومې نه درنګ جهان مننه کوم چې هغوی دلته کې د سهولیاتو نه لیس چې دی زمونږ پښتون کمیونټي دلته کومه میشته ده هغوی ته چې دی یو سهولت ورکړی دی او د دې حکومت احسانات دا دي چې پاک خوراک دلته کې بجلی هر ټایم دا دلته کې بجلی نه ځي نو زه د عرفات د دې ځای نه هغه خلکو ته هغه حکمرانانو ته چې کم د ووټ د غریب خلکو نه په دوکه باندې ووټ والي او بیا په اسمبلیانو کې غلي ناسي او د خپلو رشته دارو خېټې ډکوي هغوی ته زما دا وینا ده چې کم سي کم دا کم ملاوټ چې په خیبر پښتونخوا کې سټارټ دی په پیو کې کومه دو نمبري کېږي یا په دې کې ملاوټ کېږي د هغوی ته د خپل لاسونه ورسوي او دغه مجرمان چې دي هغه دي ضرور هغوی له سزا ورکړي ولې چې زمونږ کم خلک دغه په استعمالوي یا مونږ استعمالو هغې زمونږ په وجودونو کې چې دی ناسور جوړ کړو زمونږ وجودونه چې دی هغه خراب کړل د عرفات د دې غونډۍ نه د دې ځای نه زه ستاسو د سوات نیوز چې کوم زمونږ ویورز ول د هغوی ډېره شکریا ادا کوم مونږ دلته موجود یو زه د خپل کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا ستاسو نه اجازت غواړم تر دا بل پروګرام پورې په خپل دعاګانو کې مو یاد ساتئ د الله په امان کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری اب تو بنا میرے مولا یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا مجھے بھی جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا کے در کا گدا ہوں تجھے واسطہ سید کربلا کا مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا تجھے واسطہ سید